د خیبر پښتونخوا په مختلفو برخو کې اوس هم د صدو زاړه د مختلفو دستکارو او نورونو مثالونه موجود دي، خو ولې په ملکنډ کې د کټونو جوړولو ځانګړی روزګار هم شتون لري. د وخت تیریدو سره د لرګو نه د کټونو جوړولو لړۍ د ډېره حده پورې کمه شوې ده، ځکه چې د لرګو د استعمال له وجې د ځنګلاتو زیان کیږي، کوم چې نقصاني عمل دی. ځکه خو اوس هنرمندانو د سټیلو پریم نه د کټونو جوړولو لړۍ پیل کړي. که یو خوا دا کټونه ډېر پایدار وي نو بل اړخ ته ډېر په صفایۍ هم تیاریږي، ځکه چې هنرمندان په ډېر مهارت سره د مختلف رنګونو ریخامي تارونه او رسۍ استعمالوي. د بڼلو په دغه ګرانه مرحله کې ډېر په زړه پورې ډیزاینونه هم جوړیږي، کوم چې خلک ډېر خوښوي. نو وزن هم کم دی، په مضبوطیا سره هم ښه دي، او د کټولو د چنجو سپګو د دې نه هم دغه دي. بل په دې کې یو دا خاصیت دی، د کټ ته وګوره کو په اوړي کې له سړي ته ګرمي لګي نو که هغه بغیر طلایه نه په دې کې سر ته تکیه کیږي نو ډېر په ښکلې په اسانه طریقې سره به هغه خپل سکون سره خپل خوب کولی شي. په دې کاروبار سره لرګي بچت شو. لرګي څنګه بچت شو چې څوک د لرګي بازو خوښوي هغه تنیب بازو خوښوي. مطلب دا چې لرګي وسیرلی شي د هغې نه کم بوټي چې د هغې بازو خوښوي. نو په دې یو کټ باندې 100 بوټي بچ شو، غټه پیدا دا وشوه. په یو کټ باندې چې یو کټ د جوړې کم از کم 3 بوټي به هغې له وایي. تنیب بوټي بازو خلک خوښوي، عام نه. چې دا یو چې دی زنګ نه کوي، خرابېږي، دغه نه دا لږ پاسته دي او هغه پلاستیک چې و هغه لږ سخت و، زمونږ د لاس پې هم خوږه او د دې لږه ډیمانډ هم زیات دی، خرڅېږي هم لکه ډېر. د کټونو بڼل په ډېر مشکله کیږي، خو ولې هنرمندان د خپل سوچ او د خلکو د خوښې داسې ډیزاینونه جوړوي چې خلک ورته ګوته په خوله شي. د لاسونو د ښکلي هنر د هنرمندانو پټ صلاحیتونه هم په ډاګه کوي. مالکنډ کې د کټونو جوړولو روزګار یو ښه شکل اختیار کړی، خو ولې د کټونو جوړولو وړاندې مرحله کې د بجلی استعمالول هم کیږي او د کټونو پریمونه د بجلی په برکت جوړیږي، خو په سیمه کې د بجلی بحران له وجې د دې روزګار د متاثر کېدو یره ده. دا هنرمندان وایي که چېرې د بجلی لوډ شیډینګ خاتمه وشي نو دا روزګار د یو ښه صنعت شکل اختیارولی شي. عمران زریاب، خیبر نیوز، مالکنډ.